بسم الله الرحمن الرحيم. ظاهرا دغه تر رسیدلیو اسما ظاهرا واقعا بعدهما بعد الفعلين إذ المتقدم عليهما أو المتوسط بينهما معمول للفعل الأول إذ هو يستحقه قبل الثاني فلا يكون فيه مجال التنازع ومعنى تنازعهما الأكبر وغيره والاسم. شروع کې موږ د مرفوع تعریف کړو او به هم د فاعل تعریف کړو، څلور اجزاو باندې مشتملو. د فاعل قواعد هم شروع کړیو. په هغې کې اوله قاعده چې د فعل په ټولو معمولاتو باندې په فاعل په ټولو کې مقدم ذکر کوو، دا راجحه ده. او دویمه قاعده څلور ځایونو کې تقدیم د فاعل وجوبي و، څلور ځایونو کې تاخیر وجوبي و. او بیا درېیمه قاعده کله کله فعل حسبیږي په حسب جوازي سره او کله کله فعل حسبیږي په حسب وجوبي سره. څلورمه قاعده پرون هم ویلې وه، کله کله فعل او فاعل دواړه حسبیږي جوازا. نن پنځمه قاعده شروع ده، بلکې پرون نه وه، د تنازع الفعلین والا. دا هم د فعل قاعده ده، د فاعل قاعده ده. نو موږ پرون پوره هغه تفصیلا خلاصه د تنازع ذکر کړې وه، ستاسو ذهن کې به وي. نن چې څومره موږ عبارت وایو نو د هغې خلاصه وایم، غوږ شئ ورته. نن خبره ټوله د تنازع په تعریف کې ده. موږ پرون ویلي تنازع په لغت کې جګړې ته وایي، په اصطلاح کې هغه اسم ته ویلی کېږي. په اصطلاح کې کله چې دوه کم از کم دوه عاملان تقاضا د عمل وکي، یو په یو اسم کې چې کوم د دیونه پس واقع وي دوه، او دغه اسم صلاحیت لري چې د هر یو د پاره دی معمول واقع شي. بیا واورئ چې کوم عبارات علی مجامیر ایستلي د هغې موافقې وایو. کله چې کم از کم دوه عاملان تقاضا وکي په یو اسم ظاهر کې کم چې پس د دې دواړو عاملانو نه واقع وي او صلاحیت پکې وي د دې خبرې چې د هر یو عامل لپاره د معمول په طریقې د بدلیت جوړ شي. دا د تنازع تعریف ہوگا. پوهېږئ پې نورې قصې هم کړې وي، هغه نه رماعت کوو، بیا ورسره ګورو. نو تاسو راشئ دې ځای پورې مې عبارت را رسولی و، اذا تنازع الفعلان ظاهرا بعدهما. علامه جامع د ظاهرا نه پس دا عبارت را ایستلی دی، ای اسما ظاهرا واقعا بعدهما. اسمن یې را ایستلی اشاره دوو خبرو ته کوي. یو دا چې ظاهرا صفت دی او هر صفت کې لابودي د موصوف نه، نو ظاهرا صفت دا د اسم دی او موصوف اسم دی، یعنی اسما ظاهرا. او دویم اصل کې ظاهر د دو شیانو په مقابله کې راځي، یو په مقابله د خفي کې راځي او په مقابله د ضمیر کې راځي، مضمر کې. نو دلته د کم یو په مقابله کې دی، نو دا جواب ذکر کوي اسمن، اسم یې راویستلو، دا جواب شو. ولې اصل کې مضمر او ظاهر دا اقسام د اسم دي، چې اسم یې ویلو پته خپله ولګېدله چې د اسم په اقسامو کې چې کوم ظاهرا دی هغه دی چې کوم د مضمر په مقابل کې دی. پوهېږئ خبره باندې پاتې شو هغه ظاهر چې په مقابله د خفي مشکل مجمل کې دی، خو د اصول فقه بحث دی، هغې سره به بیا په نور الانوار او اسامي کې ګورو. په خبرو ورسېدلو نو دوو خبرو ته اشاره وکړه. بیا وایي واقعا بعدهما واذا تنازع الفعلان ظاهرا بعدهما. بعدهما نه مخکې واقعا راویستلو. نو غرض یې دا دی چې موږ ته ښایي بعدهما ضرب دی، او ضرب چې دا چا پورې متعلق وي، یعنی دا د چا معمول وي، عامل یې څوک دی، وایي چې واقعا یې معمول عامل دی که نه. نو چې کله شدت تقاضا وکړي کم از کم دوه عاملان ظاهرا په یو اسم ظاهر کې، داسې اسم ظاهر واقعا بعدهما کم چې د دواړو عاملانو نه پس واقع وي. پوهېږئ پې
نور خبرم کړی ده بعدهما نه بس وی بعد الفعلین غرض د علامه هغه مرجع خی د بعدهما هما ضمیر د پاره چې دا ضمیر چا ته راځي د بعد الفعلین اذا تنازع الفعلان کې چې کم فعلان تر شوي دا هغه ته راځي دی رسو په خبره اذ المتقدم علیهما فائدہ د بعدهما ذکر کړي تاسو لږ متوجه شئ سوال دا دی صاحب د کافی ظاهرا بعدهما قید ولی ولګولو بعدهما چې دغه اسم ظاهر به دغه دواړو عاملینو نه پس واقع وي دا ولی توجه پیږي پی جواب دا دی که چېرې بعدهما نشي دغه اسم ظاهر په دواړو باندې مقدم شي کته شه کله چې اسم ظاهر په دواړو باندې مقدم شي په خبره پیږي یا مینس کې راشي د یو عامل نه رستی د یو نه مخکې مینس کې راشي یعنی بعدهما نوي نبی فيما نحن فيه من کم بحث کی شروع دا غي نوزي من بحث دا دي چې اسم ظاهر کې به صلاحیت وي چې د هر عامل لپاره معمول جوړ شي به بد دین وزي ځکه کچري ضربني واکرمني دا زیدن دې کدا منګه مقدم کو نو صرف د فعل اول معمول جوړیږي د فعل ثانی نه جوړیږي او تنازع کې موږ وایو چې د دوړو به معمول جوړیږي نو به د تنازع نه وزي او کده سی وایو ضربني زید واکرمني مینس کې مراوستلو ده یو معنی مقدم او یو نه مؤخر بهم تنازع نه ده به هم د فعل اول معمول جوړیږي او تنازع غي ته وایي چې د هر یو د معمول جوړېدو صلاحیت پکې وي فائدہ معنی پوه شولې نو څه وایي بعد الفعلین وجه سره فائدہ د بعدهما کوم شي صاحب د کافی ذکر کړي او بیانوي ولا وإذا كيد المتقدم عليهما کله چې دغه اذ المتقدم زکه اسم ظاهر چې کوم مقدم وي عليهما بدغه دوړو عاملانو باندې او المتوسط بينهما یا غ اسم ظاهر چې کوم په مینس کې راغلي د دوړو عاملانو نو به معمول لفعل الاول به خود فعل اول معمول وي په خبره پوه شولې به د چا معمول وي فعل اول معمول وي اذ هو يستحقه قبل الثاني وجه سنجي ولد فعل اول معمول وي وجره تبين کا ويجي که بدواړو مقدم وي نو منګ څنګه فعل اول ویلو لا فعل ثانی نو ویلې چې فعل عملم کړو فعل اول عملم کړو کله چې دا معمول من په دواړو مقدم کو او فعل اولم پسې ویلو ضربني لا کرمنی نو ویل شوی چې ضربني مخې سره عمل کړو کرمنی چې راتلو خپل کار کړو او کپمنس کې دی ضربني زید و اکرمنی دلتم ضربني زید چې موږ ویلو ضرب عمل کړو نو کرمنی چې راتلو نو اسم کې صلاحیت نو پرخه چې هغه د بار د معمول جوړ شي پوه نه شولې خبره مانی الکه کم کس نه پیګینو تاسو راسي ګورئ اذ هو يستحقه واذا كذا فعل اول چره هم دا مستحق دی قبل الثاني د ثاني نه مخکې دا عمل مستحق جوړیږي فلا يكون فيه مجال التنازع نو نوی پدې کې او وسع هغه فراخي د تنازع سم مجال امکان د تنازع پکې نه وي ورسېدلې دي معنی به برو ګورئ بای موږ ته دا خبره لګه وخایه چې دا تنازع څه ته ویل کېږي یار او که اعتراض جوړ کې اعتراض زده چې تنازع جګړې ته ویل کېږي او جګړه خو د دوو مجسم او اشیاء په منځ کې راتللی شي کاذوی العقول وی انسانان یو که غیر یقول وی زناور وی او فعل چره دا خو یو معنا د دې کې څنګه ته جګړه راولي جګړه خو دې کې ممکن نه ده نما شروع کې کوم معنا کړی څه مو ویلو کله چې شدت تقاضا وکړي ویلي مو کنه کله چې کم بس کم دوا عاملان د عمل شدت تقاضا وکړي برحال علامه جواب کوي د تنازع نه مراد دلته توجه د عاملانو د په یو معمول باندې توجه ورسېدلې به
دا اوس مې چې توجه ویلې دغه توجه نه ده چې کوم توجه دپاره وایو نو هغه توجه د عاملانو ده نه جګړه ورسېدلو پې ښه جي او د توجه باندې مې اعتراض راځي توجه هم ذوي العقولو کېږي یا به داسې ووایو د چا کې چې روح حس پکې وي د هغه توجه کېږي دلته خو د دې کې څه حس نشته څنګه توجه کوي ومقه زړې معنې له به راځو شدت تقاضا د عمل یادو مړه بس خبره ختمه پوه شولې بې اوس څه وایي ومعنی تنازعهما او معنی د دې دواړو د جګړې فيه په دې اسم ظاهر کې هغه دا ده انهما دا دواړه عاملان چې دي بحسب المعنی د معنی موافق یتوجهان دواړه متوجه دي الیه د اسم ظاهر ته دوه ټکو خیال به پکې ساتئ یو دواړه عاملان به د اسم ظاهر ته متوجه وي هر یو زما د معمول شي دا دوه پکې مرکزي خبرې دي که موږ پکې څلور اجزا جوړ کړي وو که درې وو خو مقصدي پکې دوه خبرې دي هر یو د عامل نه هغه متوجه وي دي ته چې عمل په دې معمول کې وکړي یو او دویم معمول صلاحیت لري هم چې د هر یو دپاره دي په طریقې د بدلیت معمول جوړ شي رسئ څه وایي یتوجهان الیه چې هر یو به دې دواړو کې متوجه وي دغه اسم ته ویصح ان یکونه هو او صحیح وي دا خبره چې وي دغه اسم ظاهر مع وقوعه فی ذلک الموضع سره د دې نه چې دا واقع وي په دغه ځای کې یعنې دواړو نه پس واقع وي نو څه صحیح ده ویصح صحیح ده ان یکونه هو چې وي دغه اسم ظاهر معمولا لكل واحد منهما دا دی معمول وي د هر واحد په دې دواړو کې علی البدل په طریقې د بدلیت سره هلکه علی البدل ټکې ولې ویلو دا ځکه چې هلکه د هر یو د معمول جوړېدو صلاحیت پکې وي نو بیا خو به دوه عاملین وي یو معمول وي دې ته خو ویلی کېږي توارد د علتینو په معلول واحده باندې یو معلول ته دوه علتین رال دا خو نه کېږي یو معلول یو علت دپاره بس یو معلولي داسې نه ده چې معلول د یو علتونه دي دوی اسبابو کې دا کېږي یو مسبب دپاره ګڼ اسبابي او که دغه شان تعبیر خوند نه درکوي داسې ووایه دلته به مؤثرین دوه یو اثر به یو وي هغه اعراب یو دی معمول یو دی نو اعراب هم یو دی او مؤثرین دوه عاملان دي دا هم نشي کېدلی چې د دوه مؤثرینو د یو هم اثر وي نو جواب په طریقې د بدلیت که نه یار یو دپاره هم اثر جوړېږي چې ځان له یو مؤثر شي او بیا دا کټ کا کابل مؤثر شي د هغې دپاره مستقل طور به هم اثر جوړېږي نو په طریقې د بدلیت یادو ښه اشتمال نه یادو تاسو به انشاءالله هم به تعریف کې ووایي نو نور الانور کې به هم ویلي نه به هم ویلي کل لفظ ينتظم جمعا من المصم ينتظم يشتمل بلته د اشتمال او د بدلیت تعریف شوی دی اشتمال چاته ویلی کېږي بدلیت چاته وایي نو نیکو مخه پرون هم کړی دی نو اوس یې دوباره ویل خوند نه کوي بل ځای کې مې کړی دی وګورئ کوم ځای ته رارسېدلي على البدل ورسېدلي خبره معنی مخکې راځي جي فحينئذ لا يتصور تنازع ما في الضمير متصل لیکلی که نه لأن المتصل الواقع ما ته لږ متوجه شي کله چې مسله دغه شان ده چې اسم ظاهر به وي بلکې دغې سره که لږ هم ټیک ده کله چې صاحب د کافي قید ولګولو ظاهرا نو معلومیږي تنازع نه کېږي په هغه ضمیر کې کوم چې د دواړو نه پس واقع وي ضمیر متصل ضمیر دوه قسمه جوړېږي یو متصل دی یو منفصل دی نو صاحب د کافي ظاهرا وویلو اشاره یې وکړله چې ضمیر کله د دواړو عاملینو نه پس واقع وي بیا به پکې د تنازع قصه نه وي هلکه ضمیر په څو قسمه دی په دوه قسمه یو متصل دی او بل منفصل دی نو اشاره یې وکړه دې خبرې ته چې ضمیر متصل که چېرې بعدهما واقع وي نو بیا به په هغې کې تنازع نه وي دغې سره م ولګولو پوه شوې او راشي دې بل ټکي له هغه دوه مرکزي خبرو له هغې سره ربط جوړ کړو ما ته وګورئ دوه خبرې وي چې هر عامل تقاضا کوي زه د دې معمول کې عمل وکړم یو
او معمول کې صلاحیت وي چې هر یو د پاره معمول جوړ شي دوه دا وکنه نو کومه چې دویمه خبره په دې دوه کې وا چې معمول صلاحیت لري چې هر یو د پاره دی معمول جوړ شي کله چې مسله دغه شان ده نو ضمیر متصل کې تنازع نه کیږي ځکه هغه صلاحیت نه لري چې د دواړو دی معمول جوړ شي بلکې هغه صلاحیت صرف د دې لري چې د چا سره متصل دی چا فعل ثانی دی صرف دغه دی معمول جوړ شي نره تکبیر وای شولې کنه کونه رسیدلې به دغه مناسبت شوخه فحين اذن ټکی ځکه ویلو توجه جی خدا ولی دا ځکه مولوی سي ضمیر متصل تعریف هم دار چې دا به خپل عامل سره پیوستي منفصل تعریف دار چې دا به خپل عامل نه جدای ته دواړه متضاد دي متصل عامل سره پیوسته منفصل د عامل نه جدا وسره شه کله چې ضمیر متصل راغلی بعدهما نو مطلب د فعل ثانی سره متصل وي نو منګه داوا دار چې دا صرف د فعل ثانی معمول جوړېدل شي او د دواړو معمول نشي جوړېدل ولی یعنی د اول معمول نشي جوړېدل ولی ځکه کله اول معمول جوړ کو نو به د فعل اول ترمنځ او د ضمیر متصل ترمنځ فعل ثانی راغلی وي نو کله چې د ضمیر او د عامل ترمنځ فاصل راشي به ضمیر متصلی که منفصلی نو دا خو ضمیر منفصل جوړ شو خبره بچا کی شروع ده ځکه انفصال د اتصال ضد دی من خبره د اتصال کو شی مو انفصال ته لاړې نو دوه کار وکاو دوه کار دي بس دوه کې به یو کو یا به وایو چې ضمیر متصل هغه ته هم ویل کیږي چې د عامل او د ضمیر ترمنځ بل څوک راغلی او دا خو صفا غلطه خبره ده خلک مون په کوته کونو وای کدام چاته وکړه وایي کنه هجی دویم بس تنازع پکې نه کیږي بس همدغه ټیک ده خبره ختمه دا دویم به وکړو کونه ونه رسیدلې تاسو وګورئ کوم ته ورسیدنو فحين اذن بدغه وخت کې معنا کله چې دغه اسم د بار ضروري و چې د هر یو معمول جوړېدل شي نو لا يتصور تنازعهما متصور نه ده تنازع د دې دواړو عاملینو فی الضمیر المتصل کې ولئن المتصل ذکر ضمیر متصل چې دی کوم متصل الواقع کوم چې واقع بعدهما واقع وي وليس بيكون متصلا دغه ضمیر هو متصل وي بالفعل الثاني سره متصل وي او سره د دینه شدادي متصل وي او د اول دی معمول جوړ شي دا بالکل ممکن نه ده وهو او دغه ضمیر چې د ما کونه متصلا سره د دینه شدادي متصل وي بالفعل الثاني سره لا يجوز جائز نه ده يكون معمولا چې دا دی معمول جوړ شي للفعل الاول لپاره کما لا يخفى دا خبره پټم نه ده مزکه به انفصال راولي اتصال به ختمه لہذا صلاحیت پکې نشته چې د هر یو د پاره د معمول جوړ شي هغه ته پرون نه وي نو نه وي دا شاید نه ویني ورته کار کېدل ماته پته لګیږي چې دا پرون نو مخکې راځي ضمیر متصل کې ختم شولا صاحب د کافی ویلو ظاهرا بعدهما من څویل په نتیجه کې چې تنازع په ضمیر کې نه کیږي یو ضمیر متصل دی الته سره ممکن نه و ضمیر منفصل بیان را توکا نو اوري واستغه هر چې ضمیر منفصل دی لکه مثال ما ضربني واكرمني الا زيد الا زيد الا انا ما ضربني واكرمني الا انا پیږي په دلته کومنګ وایو انا فاعل جوړیږي د هر یو د پاره ضرب د پاره اکرمه د پاره بهم تنازع پکې نه جوړیږي راسي په اعتراض جواب ته جوړ کوم کنه څنګه چرواني دغه شان صحیح ده اعتراض کته جوړه یال کال ته دغه لنجر اتلله اتصال په انفصال بدلیدل دلته خو نه راځي کنه دغه اعتراض وکړه پوهیږي په خجی دلته الا انا کومنګ ویلو نو دلته دی د دواړو د بار معمول جوړ شي بس صلاحیت هم لري بعدهما هم ده هر یو د بار فاعل هم جوړیږي نو دا د باب تنازع نشي کنه تولی ظاهرا بعدهما ویلې ده ته خدام بار کړي ده په سوال پوه شولې
وکشه یو ته مولوي صاحب موږ وایو که نه دلته مغه دوه معنو کې دویمه معنی نشته. دویمه معنی څه وه چې صلاحیت پکې وي هر یو دپاره د معمول جوړ شي. دلته دې کې صلاحیت نشته. رسئ پې ولې کوم ځای دی داسې خبره جوړه کوي بی کومه تنازع چې منګه یادو که نه منګه هغه تنازع په دې کې نشته. داسې وایه په ضمیر منفصل کې ما ضربني و اکرمني الا انا په دې کې چې کومه تنازع منګه یادو حق پکې نشته دی. ای به پکې تنازع به جوړېږي څنګه پکې نشته وکشه منګه ویلي وو که ستاسو ذهن کې پرون کله چې د بصرینو د مذهب موافق من عمل فعل اول ثاني ته ورکو او فعل اول تقاضا د فاعل کوله نو د قطع تنازع دپاره یوه طریقه وه چې هغه حذف وه یادم ازمارو هغه ازمار وکړه یادم شي. بیا م ویلي کوفینو مذهب ته چې راواوښتلو چې کله موږ د مذهب د کوفینو موافق فعل اول ته عمل ورکو او فعل ثاني تقاضا کوله د فاعل نو بیا به په دې کې موږ ضمیر منو په فعل ثاني کې به ضمیر منو. داسې م ویلي که نه یادم شي پرون کې څه شوي وه که نه نو د لنډه دا دی نچوړ دا دی چې کوم عامل ته عمل ورکي دا کوم چې دویم عامل دی که ده تقاضا د فاعل کوله ته به پکې ضمیر ګڼي ضمیر به پکې مني دی نچوړ شو ښه دوو عاملینو کې چې کوم یوه ته هم دی عمل ورکو دویم کې به ضمیر مني چې کله تقاضا د فاعل کوله. دغه طریقه دلته نه چلیږي. ولې نه چلیږي توجه جي واوره ما ضربني و اکرمني الا انا چې ده که نه که اکرمني دپاره موږ دا معمول کړو د بصرینو مذهب موافق نو ما ضربني کې به الا انا پټ منو نو دوه صورته به سره د الا نه به پټ منو او یا بغیر د الا نه به پټ منو. په خبره پوهېږئ سره د الا نه که بغیر د الا نه ګوره ما څه وویل یو لم چې عمل ورکو بلکې به ضمیر منو که نه نو الا انا به سره د الا نه منو که بغیر د الا نه نو اکرمني ته عمل ورکو نو که سره د الا نه په ضربني کې موږ دا ضمیر پټ منو نو داسې کار موږ په دنیا کې نه دی لیدلی چې حرف دی په فعل کې پټ وي داسې موږ چې ده نه ده کتلی نو سره د الا نه الا انا پټ منل دا بالکل نشته. خو نو بس جي که دغه نه ده سر به ورته وګورو بغیر د الا نه که که نه څه مشکله خو نه ده. ما ضربني و اکرمني الا انا دلته الا انا معمول شو اول ته صرف انا که په ضربه کې نو وایي چې بیا هم نقصان دی که نه بیا خو معنه ورانه شوله. دلته خو معنه دا ده چې فعل مثبت دی ځکه نفي او اثبات چې راشي ما نفي نه پس چې الا راشي به اثبات معنی پیدا کوي که نه پوهېږئ. ما ضربني الا انا زه نه یم وهلی مګر ما داسې ده مطلب ځان ما وهلی دی مثبته ده او که ته صرف انا په ضربه کې راولي دا معنی به شي ما ضربني ما ځان نه دی وهلی دا خو منفي شوله الا که ورسره نه وړې بیا کلام څه شو نه پوه نه شولې پې مثبت نه به منفي وګرځي. بی صاحب د کافي چې ظاهرا ویلو دې سره ضمیر بار کو ضمیر کې یو متصلو هغه کې د سره د تنازع صورت نه جوړېدلو او کم چې ضمیر منفصلو هغه کې د تنازع صورت جوړېدلو خو په کومه طریقه چې موږ حل د تنازع کوو هغه پکې نه جوړېدلو نو ځکه هم دام بار کوو. پوهېږئ پې وګورئ واما الضمیر بیا پسې څه دی ستا کې څه دی لکه متصلو دی زمونږ هغې کې متصلو دی دا متصل غلط دی صحیح کوي ښه متصل نه خو راووتو. واما الضمیر المنفصل الواقع بعدهما هر چې هغه ضمیر دی چې کوم منفصل دی واقع دی بعدهما لکه ما ضرب و اکرم الا انا ما ضربني دا یا متکلم ورسره هم وایي بیا لانجه جوړېږي ښه ځکه ضربه کې قانون دا دی چې کې مرجع د فاعل او د مفعول یو وه بیا به کسې نفسي راوباسي دلته خو پسې موږ روي نه ایستلو نو ما ضربه وه یا یې متکلم ته کټ کوي. بهرحال نو معنی دا ده چې وهل نه دی کړي اکرام نه دی کړی الا انا مګر ما کړی دی
نو که اوس ته د اکرمه دپاره معمول کې او انا صرف انا په ضربه کې راوباسي بیا به دا شي ما ضربه ما وهل ندي کړي مخکې څه و ما وهل کړي او که ضربه دپاره معمول کې اکرمه کې پټ راوباسي بیا به معنا دا شي ما اکرام نه دی کړی حالانکې معنی دا دی چې ما اکرام کړی او که سره د الله نه کې به کېږي نه او بلل انجام به کې راځي مولوي صاحب ضربه چې ده ضربه په دې کې ضمیر د متکلم مستتر ګرځول دا کلم نه دي شوي دې کې ضربتو ماضي کې کا ماضي کې د متکلم صيغه کې ضمیر چی ضمیر متصل دا مستتر نه بلکې څه همیشه د برابرۍ زی او ما ضربه کې به انا مستتر کې دا نشي کېدلی حاشیه کې لیکلي مخکې راځي ففيه تنازع دې کې تنازع ده لكن لا يمكن قطعه لیکن ممکن نه ده چې دا تنازع ختم شي بما هو په هغه طریقه باندې طریق القطع کما چې د قطع و په هغه شب بما هو په هغه شی باندې بما په هغه شی باندې هو طریق القطع کما چې د قطع تنازع طریقه د باغی نه کیږي عندهم د علماء نحو بنسبان دي هغه څه ده او ازمار الفاعل في الاول هغه دا چې کله بسرین مذهب موافق دي ثاني تعمل ورکو او اول تقاضا فاعل کول نو هغه کې به ضمیر معنی نو وی وهو ازمار الفاعل هغه ضمیر د فاعل هغه پټ فاعل منل دي په الاول په فعل اول کې عند البصريين دال چې بصرین مذهب موافق کار وکي او په ثانیه به بدویم فعل کې پټ معنی عند الكوفيين کله چې د کوفینو د مذهب موافق کار وکي تاسو پیږي ولی نه کیږي وای ځکه لانه لا يمكن ځکه ممکن نه دا ازمارو چې موږ دغه ضمیر د انا دا پټ وګڼو ما الا سره د الا نه لانه حرف ځکه الا خو حرف دی لا يصح ازماره د دې پټواله په فعل صيغه د فعل کې دا نه ده صحیح خزنه بغیر د الا نه کا ولا بدون نه بغیر د الا نه کیږي لفساد المعنى ځکه معنی کې فساد راځي لانه يفيد نفي الفعل به خو بد نفي د فعل ما فائدہ ورکی د فاعل نه حالانکه مو مقصود څه دی اثبات دی والمقصود اثباته هغه اثبات د فعل له فاعل تا ومراد المصنف بالتنازع هنا ما يكون طريق قطعه ازمار الفاعل تسلك برو ګورئ دا اعتراض نه جواب دی اعتراض دی بھائی ما ضرب واكرم الا انا کی د سیول نه کې لکه د زینو کیسای چې کړي دي کیسای یا فرا کړي دي کیسای څه وای وی قطع تنازع د برابل صورت شته کنه حذف دی ما ضرب واكرم الا انا کی ک اکرم لدی فاعل کو فما ضرب کی حذف وګڼه څه وګڼه خبره ختمه بھئی جواب دارې منګ ویلیو چې کله تا کم عامل تعمل ورکو د دویم تقاضا د فاعل کوله د قطع فقط یو طریقه دغه ازمار دی حذف مذهب موږ نه دی ویلې موږ کومه طریقه یادو هغه نه پټ کیږي او بھئی حذف د فاعل دا سره جایز نه دی امام سره کې صحیح توایو دا بالکل نه دی جایز پوه نه شولې پی خجی کې صحیح بڅوي کې صحیح فرا وای د حساب دی ما ضرب واکرم الا انا کی د سګارو کا حذف دام جایز نه دی تاسو وای ضمیر راتلې نشي خو بس داړو د پاره معمول کا کنه په یو ځل ضربه د پاره هم شي اکرمه د پاره هم شي مونږ وای دام نه د صحیح کنه یار چې یو اثر دی او دوه موثرین دي دا کې دي شي یو به جوړو نه پیږي به الحمدلله ګوریتا ومراد المصنف مراد د مصنف په تنازع سره دلتا زمونږ مطلق تنازع نه د مراد ما هغه تنازع مراد د یکون طریق القطع چې باغی کی طریقه د قطع تنازع ازمار د فاعل وی فویږي په دلته دا کار نه کیږي فلهذا خصه بالاسم الظاهر دغه وجه د اسم ظاهر سره خاص کړل ښا کني مطلق تنازع چې ده الحمدلله که مطلق تنازع خبره وي نبی اسم ظاهر نه ویلې به خو ضمیر منفصل کې راتلل لکه څنګه چې نور امامان وی ګوره واما التنازع الواقع ورشاغه تنازع د چواقع ده فی الضمیر المنفصل کی فعلى مذهب الکسائی دا صحیح کیږي هغه څه وی یقطع وقطع تنازع بوشي بالحذف فحذف سرات
هغه حذف د فاعل نه دی جایز هغه ټیک دی نه دی جایز خو څه طریقه نشته مجبوری د وجه نه ورڅ جایز دي الضروريات تبيح المحظورات تاسو ورېدلې دي کنه الضرورات تبيح المحظورات کجی هر چې په مذهب د فراده هغه فيعملان معا دواړه په یو ځل عمل وکي فیږي په هم دم سینه ده هغه ضرورت دی واما على مذهب غيرهما ورچ مذهب د دې دوړو نه غیر د نور خلکو د بسرینو کوفینو هغه فلا يمكن قطع وقد تنازع ممکن نه ده دلته